لاسونه په بغلو نیول دا مکروه دي، که هغه په لمانځه کې وي او که بغیر لمانځه کې وي. یعنی لاسونه داسې نیول، په بغلو باندې درېدل دا مکروه دي، که په لمانځه کې وي هم مکروه دي او که په عام حالات کې هم مکروه دي. خو په لمانځه کې سخت مکروه دي، یعنی مکروه تحریمي دي، او په عام حالات کې بیا مکروه تنزیهي دي. دا د 5 د وجو څخه دا مکروه دي، ځکه چې اوله وجه دا ده چې شیطان چې کله لاندې مځکې ته راشوه سو، نو هغه داسې په دا بغلو باندې لاسونه ونیول. دومه وجه یې دا ده چې دا د یهودیانو طریقه ده، او دریمه د مصیبت او د غم د اظهار علامه ده، چې پر چا به غم او مصیبت رالی نو هغه به دغه اظهار د غم او د مصیبت کوي، نو دواړه لاسونه به دلته داسې ونیول. او دریم څلورم چې ده دا د اهل جهنمو د راحت طریقه ده. اهل جهنم چې دي هغه چې راحت کوي نو هغه دلته لاسونه ونیسیږي. او پنځم د دې وجه دا مکروه ده ځکه دا د متکبرونو علامه ده. نو دغه 5 وجو څخه داسې لاسونه پر دغه بغلو باندې نیول یا په دا ډډه باندې داسې لاسونه نیول درېدل دا مکروه دي، که په لمانځه کې وي که په غیر لمانځه کې وي. په لمانځه کې بیا مکروه تحریمي دي او بغیر د لمانځه بیا مکروه تنزیهي دي. در مختار مع الرد المحتار کتاب الصلات صفحه نمبر 642 جل نمبر 1. مولانا مفتی محمود حسن گنگوهی رحمت الله علیه د سوال په جواب کې داسې فرمایلی دي چې داسې درېدل نامناسبه دي، یعنی داسې مه درېږئ. نو داسې درېدل چې لاسونه دواړه په بغلو ونیسېږي، نو داسې درېدل دا مکروه دي، که هغه د لمانځه په حالات کې وي که په عام حالات کې وي. خو د لمانځه په حالات کې بیا سخت مکروه دي او د عام حالت کې بیا مکروه تنزیهي دي.